ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او دا روپۍ چې زما لاس کې ښکارېږي 1,88,500 روپۍ دي. دا دغه بابا دي چې یو 2 ورځې 3 ورځې مخکې تاسو دغه سترګو کې اوښکې لیدلې. دا روپۍ ورته نن حواله کوم او واپس به یې په خوشحالۍ ووینئ خیر سره انشاءالله. تاسو غوښتل چې هغه په خوشحالۍ وینئ نو ضرور به یې په خوشحالۍ وینئ. دغه سټوري داسې ده چې د بابا باندې قرضه ده، غربت ښکار دی، د کور نه یې 2 تولې سونه راخیستې، هغه زرګر له وړي چې خرڅ یې کړي، قرضه هم ورکړي، کور ته به یې سودا وکړي. نو بیا چېرته بل خوا تللی واپس چې راځي زرګر ته نو جیب کې سونه نشته، یا غورځېدلې ده یا چاویستې ده. بهرحال بیا ډېر تکلیفونو نه پس زما خواته رالو وی چې دغه شانې مسله ده، یو ویډیو راله وکړه. نو ما هغه ویډیو هم جوړه کړله او څومره مې چې وس کېدو هغه مې ورسره په هغه وخت وکړو. او زمونږ خو اپیل دا و چې یاره دا سونه چې هلته په لاس ورغلي وي نو واپس یې کړي، یا دا غل وي څوک چې واپس یې کړي. بهرحال 2 تولې سونه ده، 7 لکه روپۍ خو کم سے کم جوړېږي که نه. نو دا 1,88,000 روپۍ په هغې پسې هېڅ هم نه دي. چاته هم دغه سونه په لاس ورغلي وي یا غل وي نو مهرباني وکړئ بابا ته واپس کړئ. سړی ډېر پریشانه دی. خو بیا چې کله ویډیو ما اپلوډ کړله نو د ډېرو ملګرو دا وینا وه چې یاره بابا سره مرسته کوو او اکاونټ نمبر یې وونه. نو ما خپل ایزي پیسه اکاونټ تاسو ته هغه کړلو. هغې نه وروستو دا ستاسو 1,88,493 روپۍ دي چې 1,88,500 به ورته زه ویمه چې دا ستاسو ما ته راورسېدلي او دا به اوس دغه بابا ته حواله کومه. واپس به یې په خوشحالۍ وینئ. په دې کې 1,00,000 روپۍ چې کوم دي شاه صاحب د UK نه رالیږلي دي. زموږ ملګری دی هغه د چاینا نه 11,000 روپۍ رالیږلي. 10,000 روپۍ سلمان ریحان دی، 10,000 ضیا دی، تاجوان صاحب دی، ډېره مننه د هغه 10,000 روپۍ هغه رالیږلي دي. او بل یو ملګری ریحان پاچا صاحب هغه 7,620 او نور دغه شان چې چا سونه وس کېږي 100 روپۍ 150 هم پکې راغلي، 200 500 زیاتتر چې کوم راغلي دا بلو د 500 دي. دا 50 کسان چې کوم دي دا روپۍ ماته رالیږلي 1,88,500. د بابا کور ډېر لرې دی، په کار خو چې ما ورله کور ته وړی وی خو پیاده لاره ده، ګاډی ځي نه. دا چې تاسو ته دا ټاور ښکارېږي دغې شاته بابا کور دی، یعنې هغه اړخ ته چې کوم دی نو میدان دی، نو ډېر زیات جدا دی. نو بهرحال راغوښتی مې دی، اوس دا روپۍ به ورته ورکومه. خو ما سره د 2 خبرو یره ده. یو دا چې بابا لا خبر نه دی نو چې دا روپۍ ورکومه خوشحالېږي به یقینا، نو کمزوری دی عجزه دی نه خوشحالۍ نه پې څه چلو شي. نو دغې خبرې هم پکې زه خیال ساتم. او دویمه دا چې دا روپۍ چې واپس وړي خو ساده سړی دی نو داسې نه چې بیا ترې غورځېږي او یا داسې نه چې بیا یې څوک ترېنه پټې نه کړي. نو دا خبره به منشي ورکوو ورکوو چې بابا دا روپۍ خپل کور ته ورسوي. خو بابا ته به دا ویم چې کور ته یې مه رسوه، چا سره امانتن کېږده، داسې نه چې کور کې هم پرې غله درشي. او دا سیمه د غلو نه ډکه شوې ده. بهرحال په دغې باندې مونږ ډېر څه وکړل، ډېر پروګرامونه، خو پولیس دي بس هغې تاڼو پورې محدود شوي دي. غله کولا وګرځي، که چا نو سونه پټوي، که چا نو روپۍ پټوي، که چا نه غواګانې پټوي. خو بهرحال زه دغه ځان له مسلې دي. ستاسو ټولو مننه. دا لیست دی چې ما تاسو سره شیر کړو، دا ستاسو هغه روپۍ دي چې ما وی چې د یوې پیسې به حساب در کومه 1,88,500 روپۍ دي او دا به اوس دغه بابا ته حواله کومه. نو راځئ، لا خبر نه دی چې څومره خوشحالېږي. السلام علیکم بابا. بخیر، ستړی مه شې. الله دې اخر دنیا ښایسته کړي. څنګه یې؟ الله دې اخر دنیا ښایسته کړي. وخت څنګه تېر شو؟ ډېر ښه نو څه وشو؟ تا ته ستا سونه میلاو شوه که نه ده؟ نو ما ته خو لا اوسه پورې لا څه پته نشته دی. چا سره رابطه ونه کړه؟ هېڅ چا راته څه نه دي ویلي، د اوسه پورې چا راته څه نه دي ویلي. او دغه شانې فکرمن وي، خفه وي اوس؟ اوس نه به نو څه وکړم، خدای را بیا عقل دی. نن مې ګورئ جړا له نه راوستی. نو تا نن څه اندازه کېږي چې ما خواله څه لپاره راغلی، څه دپاره مې ته وویل چې راشه؟ نو ته بېګا ماښام ټلیفون ته غلی و، تا ویل راشه، جمعه وویلې چې راشه. نو څه اندازه درته کېږي د څه شي چې نن زما د خواله ته څه دپاره راغلی؟ تا راته ویلې ویل راشه جمعه چې دی څه وایي چې څه وایي؟ نو څه درته وویمه چې څه دی غواړي؟ هغه راته وخوځه، اوس پاڅم دا لار به والمه پورته په قلاره باندې ځم او ماسپښین مونځ به په لارې وکړم او مازدیګر ته به کور ته ورسم. ځم به څه زه تا له روپۍ درکړمه،
څونه روپۍ درکومه چې ستا څه وس کېږي او هغه راکړه چې وس دې نه کېږي نو څو ابره روپۍ راکړلې خو دغه دې وس و که نه د وس نه زیات موټي د بره خو لو نه کېږي خو د موټي د لاندې لو کېږي پیسه دغه شو اوس ته دې ته ګوره دا ټول ستا دي ته خو بیخي غلی شوې دا چېرته وي زه درته وایم چې چېرته وې خو دا واله ټول ستا دي ښه دې حساب کوو دا 1,00,000 او 88,000 او 1500 روپۍ دي څو دي 1,88,000 او 1500 او 1500 نو دا به ښه په کور کې ښه په قلاره شمار کړي که 1 روپۍ پکې کمه وه زه پې نه پوهېږم په شمار زه په ته پې نه پوهېږې ځکه درته وایم او زه په حساب نه کور کې به یې چاله ورکړي ښه هغه به یې شمار کړي که 1 هم پکې کمه وه زما ځای ته معلوم دی بیا ښې پوره څو دي دي 1,88,000 88,000 1500 ولې که زه دا د روپۍ چې کومې دي نو زه چاله نشم ورکولی نه سبا په چا اعتبار نشته تی ماله حساب که خو تا حساب کړي دي او دغه روپۍ دي نو زه به یې چېرته دغه وکړم څه به ته پرېږدم او نورې به راوالم چې چا څه به ویلې هله شا به هله به یې تا ورکړم تپوس دا وکړو چې دا چېرته وي نو ما تا ستانه دا تپوس وکړه چې دا چېرته وهاب وویل چې زه د پیسې درلېږم نو ما چې هغه راولېږلې تاله نه وهاب به تاله راولېږي خو تا پېژنې خپل سړی دی اوښی مې دی او هغه به تاله راولېږي ما وویل چې هغو راولېږلې دا نورو خلکو رالېږلي په دې کې چا 100 روپۍ رالېږلي چا 200 رالېږلي چا 1,500 رالېږلي چا 1500 یو کس پکې 1,00,000 روپۍ رالېږلي الله دې څخه وکړي خدای دې په هغه ځای کې پخه کړي چې د الله سره سریکار شي زه خو د چارې ښېګلو نه یم نه چاله خدمت شم کولی نه چاله منډه شم والی نه چاله خبره شم کولی زه خو دې سم نه یم په دې کې ځینې کسانو 10,000 روپۍ رالېږي 10,000 بس خو چې د چا څونه چا څه وس کېږي او خدای دې دا ویل چې د دې بابا په سترګو کې ژړا وه نو چې بل ځلې په خندا وینو الله دې څخه وکړي الله دې څخه وکړي الله دې ډېره او تېره ورکړي ولې چې تا ته خو ما وویل چې زه د څه نه یم او هر څه چې وشو نو ستا په برکت باندې وشو که نه ما له هغه ځای له ما له روپۍ څوک راوړي او داسې سړی شته چې رابېړي دا واله و زما څه د یوې خبرې یېره ده ښه یېره راسه دا ده چې دا روپۍ چې ستا نه بیا ولوېږي یا یې دنه څوک پټې کړي نو څه به کوو دا که الله پرې راضي شوی و که نه دا به زه داسې وکړم چې زه به په دې جب کې کېدم لکه دا سره مې چې ایښودي وو او په دې بازار کې به یا ستن راوالم او یا به څه شی راوالم او وبه یې ګنډم او دقه شان به یې ونیسم او ځم به کور ته ګوره وایي د مار خوړلي وایي د پړي نه یېره کېږي هوښیار شوم و که نه دا داسې نو دا ویډیو خو به زه بېرته دغه کومه که نه اپلوډ کوم نو تا خو ماله راکړي نو خو داسې نه چې کور ته غله درشي کور ته غله کور ته چې الله شته غله شته دا خبره دی بلکل منمه شته دی خو دا به زه د کور نه وباسم دا به ته چا څه امانتن کېدې خدای دې بخدا به چې چېرته وباسم د کور نه چې بار ته به یې وباسم بل چاله به یې ورکړم او ته هم چې ته ورته حساب کړو دا واخله امانتن کېده او دا امانتن کېده او دا به زه د کور وباسم چې چغې مې وویلې خو لاړې زه چې دا ویډیو خلکو ته رسوم نو هغې پورې به ته په قلار ودې ته به رسېدلی کور ته خو دا به امانتن ږدې چا دا به زه داسې کېدم او دې نه به څوک خبر نه شي ته خبر یې او زه خبر یم ټیک دې نه به څوک خبر نه شي نو دا جي ستاسو هغه امانت دی چې دې بابا ته حواله او دا اینه دا صرف په دې کې وی په دې کې وی چې په دې کې د ستاسو جیبونه دومره ډېر دي چې د دې نه لوېدلي دې نه خو لوېږي نه زه وایم چې دا جوور جب دی په جب مې کټ شوی نه دی ښه روغ دی ویستې شوي دي او د دې جب نه مې بس وتلی نو چې په کوم ځای مې تش اودس مات کړی د سرو تاوان خو دې ډېر غټ دی دا په هېڅ هم نه دی دا هم د خلکو مینه الحمدلله الله دې اخر او دنیا ښایسته کړي دا ډېر شی دی دا ډېر شی دی زه اوس الله ناریانه سر کوم د سرو قیامت چې کوم دی نو هغه به زما ته که خدای لیکلي وو یورا به یم کي که خدای نه وي لیکلي او زما د بچو په قسمت کې نه وجو الله ځان خو نه سم ویلی زه اوس لاړ شم اوس خوشحاله ښه خوشحاله یم ښه خوشحاله یم الله دې خفګان تللی و نن نه اوس ښه خوشحاله یم الله دې اخر دنیا ښایسته که تا خو زما کار وکړ به د اوبو کار دې پاتې شو نو که الله رضا شو یو ځکه چا څه اوبه صدقه جاریه د کویان او بابا ته د کوی ضرورت شته دی دی وایي چې 2 لکه پورې زما خیال ده 2 لکه نه ډېرې پرې راځي
ځکه چې غر دی په غر کې کوی کنه خلکو ایستلي دي د لاسو دی که د بور دی بور دی دا غټ بور دی دا غټ بور دی نو دا غټ بور چې دغه غر سر ته خیږي نو کېدای شي 250,000 خو به تشه کرایه غواړي دوه درې کسان داسې نوټل شوي دي ول په شریکه به یې راولي نو هغه وویل چې زه به نه ته بابا نور ملګري وګوره کمه شي لکه نو کرۍ زه ستا نوکر لاره پیسې نه علم خو یوازې تاله چې درځم نو خرچه راپسې ډېره راځي صحیح ده نو ځکه چې دغه تعاون هم وکړو الله دې اخر ستاسو دا امانت دی بابا ته ورسې دغه شان به دغه د کوی کارم د ده وشي الله دې اخر ستاسو دا دعاګانې چې کمې کوي څه وایي هغه خلکو ته چې دا چې د څه تعاون یې کړی دی الله دې په هغه ځای کې پخه کړي چې د خدای فیصلې کار شي ټول مخلوق دې لاړ شي او دی راپورته شي په هغه ځای کې دې خدای په کار کړي دنیا خو پاتې ده دنیا خو ما هم خدای چې کور ته روغ رسم مړ رسم دنیا خو پاتې ده خو په اخر کې دې خدای پخه کړي دا صدقه دې خدای د بچو او د کور والا د سر صدقه وګرځئ او ډېر او تېره دې له خدای ورکړي کور ته دې خدای روغ رمټ صحیح سلامت په خوشحالۍ راولي امین نو دغه دعاګانې دي چې دا بابا پر ستاسو په سترګو کې اوښکې دي نن خوشحاله دی او تاسو ته دعاګانې کوي ستاسو د ټولو ډېره مننه چې تاسو دا تعاون وکړو بهرحال داسې ډېر خلق دي چې هغه دغه شانې مستحق وي او ډېر ملګري وایي چې د هغوی دپاره دغه شانې کار کوئ خو زموږ ځان له مصروفیات ډېر وي او بله دا ده چې دا ډېره نازکه معامله ده خلقو په کردار پکې ګوتې اوچتېږي نو ځکه د دې شي نه زه ځان لرې ساتم څه وخت کې 2014-15 کې ما دا ډېر زیات دغه رنګې د خلقو سره به دا پیکیجز تقسیمول خو د هغې دغه دا شو چې داسې مسلې راغلې چې کور نه راته ویلی شي چې بس دې نه قلار شه نو بهرحال بابا راغلی و او ډېر خفه و سترګو کې اوښکې وې نو هغه د برداشت نه بار وي دې سړي نو بس زما برداشت نه بار و نو بیا بس هغه ویډیو مې اپلوډ کړله ستاسو هغه مرستې وې دا لیست دی وختي ما شیر کو بیا هم درسره شیر کو دا 1,88,500 روپۍ دي چې دی بابا ته حواله شوې بابا روپۍ یادې ساته څو دي 1,00,000 او 88,000 1500 نو دا زه تاله چیټ هم در کوم 88,000 روپۍ دا 2 لکونه څونه کمې شولې دا د 2 لکونه لږ حسابي چې وشي 11,500 روپۍ د 2 لکونه کمې او 11,500 روپۍ دغه حساب بیا اسان دی 11,500 روپۍ د 2 لکونه کمې نو دغه ستاسو مرسته وه چې بابا ته ورسېده ستاسو ډېره مننه شکریه ستاسو